اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ما عزتمند مشرانو او بلکې ټول مسلمانانو، دا سپری چې ما شروع کړی ده نو دا په هر یو کور کې چې کم دی زنانه چې کله پخلی کوي په کوکر باندې نو د هغې ته د معمولي پیپ ولګوي او دا بلاست چې څونه دی دا سټریم دا د هغې نه په خپله اټومیټیکلی راوځي او په ټول خوا و شا کې چې کم دی چاپېره که اوږد پیپ ورته لګولی شي هم ډېره ښه ده، که اوږد پیپ نشي لګولی نو د هغې نه دغه بلاست یې راوباسي. ډاکټران وایي چې دا څونه دا ګرم بلاست وي خو د ساده اوبو کوي نو هغه بیا ډېر ښه دی، او که ساده اوبه نه یا پخلی کوي هر څه چې کوي خو چې کومې زنانه خویندې میندې زمونږ په کورونو کې پخلی کوي او خاص کر په کوکر باندې نو هغې ته دا عرض دی چې تاسو مهرباني وکړئ یو غټ پیپ والا نری والی او دغه بلاست چې څونه دی دا په غولي کې په کمرو کې په هر طریقه چې باندې دا سپری کوئ دا بلاست دا به خورېږي نو انشاءالله چې څونه وایرس دی په هوا کې ډاکټران هم وایي، پوهان هم وایي، مشران هم وایي او حدیث هم دا دی چې څونه په دې هوا کې دا جراثیم دي نو دا به انشاءالله په دې په د ګرم بلاست په وجه باندې به دا مړه کېږي او ختمېږي به. نو زما ټولو مسلمانانو دا عرض دی خاص کر په کورونو کې چې کومې زنانه کوي نو په کوکر باندې پخلی نو هغې ته خواست دی چې تاسو مهرباني وکړئ او دغه څونه چې تاسو هر ماښام کوئ، سحر کوئ، غرمې له کوئ، هر ټایم چې کوئ دغه بلاست په دې کوکر کې راایساروئ او چې کله دا چسارې شروع کړي نو بعد هغې نه بعد تاسو ورته پیپ ولګوئ او د هغې پیپ په وجه باندې چې کوم دی دا چاپېره که لږ اوږد پیپ هم خیر دی که ورکوټ هم خیر دی نو دا سټریم به چاپېره خور شي نو څونه په هوا کې دا وایرس دي الله به ختموي. هر څه چې دي دا د الله له طرفه نه خو موږ به د الله ته سوال او زاری او منت او توبه استغفار کیږو به او درود کریمه به وایو او د الله نه معافي غواړو چې الله موږ ته خپل ګناهونه معاف کړي او زموږ کومې خطایانې شوي الله پاک پروردګار هغه ته معاف کړي او کم دا وبا چې خوره شوې ده خاص کر په پاکستان کې او د ټولو مسلمانانو په ټولو ملکونو کې چې یا الله د دې نه موږ نجات راکړي د الله په قوت باندې به کېږي او ذکر اذکار پکار دی، توبه پکار دی، روجې نیول پکار دي او دا هېڅ په دې نه لګي. هر کور کې پخلی کېږي ماشاءالله په هر یو کور سره کوکر شته نو که هېڅ هم نشي کولی پخلی هم نشي کولی نو تاسې اوبه دي دا خوټ کوي او هغې کې چې کله بلاست راایسار شي نو دغه شان دا پیپ دې ورته ولګوئ او په دې خپلو کورونو په کمرو کې په غولي کې په برنډو کې دا سپری وکړي نو انشاءالله تعالی چې د دې سره به دا وایرس ختم کېږي. معلومه چې دا اکثر ماشومانان یا زنانې یا نور څوک راځي او د لاسو که هغې وایي چې په لاسو پورې منښتي نو څه شي د ګوتې وړي نو هغې کې هم دا امپیکټډ کېږي وایرس کېږي نو د دې بلاست په ذریعه باندې انشاءالله الله به کوي خو نه دا به چې دی نو دا به ختمېږي انشاءالله. والسلام. قرآن چې یادوي هغه سینو ته مې سلام، سلام د حافظانو مرتبو ته مې سلام. قرآن چې یادوي هغه سینو ته مې سلام، سلام د حافظانو مرتبو ته مې سلام. ساتلی یې په زړه کې چې تمام د خدای کلام دی، ستایلی وار په وار د خوږ نبي خیر الانام دی. د داسې خوش قسمته نصیبو ته مې سلام، سلام د حافظانو مرتبو ته مې سلام. قرآن چې یادوي هغه سینو ته مې سلام، سلام د حافظانو مرتبو ته مې سلام. دردونه تکلیفونه چې زغمې د دل دپاره په ویښه ټولې شپې چې تېروې د دین دپاره په نیمو نیمو شپو کې درسو ته مې سلام، سلام د حافظانو مرتبو ته مې سلام. قرآن چې یادوي هغه سینو ته مې سلام، سلام د حافظانو مرتبو ته مې سلام. پسې ما د تحویج کې معنوي تجلی ګوري په کور د هر حافظ کې حقیقي تجلی ګوري هر خواته د علومو مرکزو ته مې سلام، سلام د حافظانو مرتبو ته مې سلام. قرآن چې یادوي هغه سینو ته مې سلام، سلام د حافظانو مرتبو ته مې سلام. قرآن چې یادوي هغه سینو ته مې سلام، سلام د حافظانو مرتبو
مرتبو تمی سلام قرآن چی یادوی حقا سینو تمی سلام سلام دا حافظانو مرتبو تمی سلام ساتلی یہ پزڑ کی چیز تمام دخت کلام دے سائلی وار پوار دخوخ نبی خیر الانام دے دادا سی خوش قسمتا نصیبو تمی سلام سلام دا حافظانو مرتبو تمی سلام قرآن چی یادوی حقا سینو تمی سلام سلام دا حافظانو مرتبو تمی سلام دردنا تکلیفنا چیز غمی دا دل دا پارا پوی خاتولش بی چی روی دا دل دا پارا پنی مونی موش پوکی درسو تمی سلام سلام دا حافظانو مرتبو تمی سلام قرآن چی یادوی حقا سینو تمی سلام سلام دا حافظانو مرتبو تمی سلام پسی ما دا تحویج کی مانوی تجلی گوری پکور دا ہر حال